the Pajagay Union Council, the Badavere Union Council, the Sokano Union Council, Meragali, the Pate Masharano, Zwanano, Assalamu alaikum. په دې وخت سره زمونږ د ملک ته ډېر سختو حالاتو نه تېرېږي. یو طرف ته سیاسي عدم استحکام دی، بل خوا ته معاشي مشکلات دي، او بیا د هغې ټولو سره سره ورځ تر ورځه په بدمنۍ کې هم اضافه کېږي لګیا ده. نن که موږ وګورو نو د ډېرو خلکو دا تمه وه چې د 2024 پاتم فروری چې کوم الیکشن شي و چې دې الیکشن نه پس ته به سیاسي استحکام به راشي او ملک به د یو صحیح سمت کې روان شي. نن شپږ میاشتې تېرې شوې خو موږ ته هغه شی نه ښکاري. بدقسمتۍ نه دلته کې چې زموږ ادارو ته کم طریقې سره یو کردار ادا کول دي او په خپل د آئین دغه مطابق چې هغه کومې ذمهوارۍ هغوی ته حواله دي. نن زمونږ ادارې او خصوصا زه به دا ووایم چې دفاعي ادارې چې دي هغوی د آئین مطابق چې ګوره نو د هغوی ډیوټي د زمونږ د سرحداتو حفاظت جوړېږي، خو بدقسمتۍ نه هغه کار هغوی پرېښی دی او د سیاسي پارټۍ جوړولو، د سیاسي پارټو ماتولو، د الیکشنو باندې اثر انداز کېدو کې او ورسره د دې ملک هر قسمه فیصلې چې دي هغوی د هغې بیړه سر اوچت کړې ده. او نن د هغې همدغه حل دی چې ملک داسې ځای ته ورسېد چې 80,000 اربه نه زیات مقروض یو مونږه 8,000 اربه. نن دلته کې ناست هر یو کس چې دی هغه د 3.5 لکه نه زیات قرضدار دی. هغه ماشوم چې کم پرون پیدا شو نن هغه 3.5 لکه قرضدار دی. دا پیسې که عوامو باندې لګېدلې وي، د عوامو په بهبود باندې لګېدلې وي، د عوامو د مسایلو د حل لپاره لګېدلې وي نو هیڅ خبره نه وه. خو چې وګورو پسماندګي هم دلته کې شته، غربت هم دلته کې شته، بېروزګاري هم دلته کې شته، ګراني کې ورځ تر ورځه اضافه کېږي لګیا ده، بدامنۍ کې اضافه کېږي لګیا ده او عوام چې دی د هغوی په مشکلاتو کې روزانه اضافه کېږي. او بل خوا ته چې وګورو نو کم چې سیاسي حکمرانان دي او کم اصل حکمرانان دي د هغوی په ژوند کې هېڅ قسمه فرق نه راځي بلکې د هغوی په اسایشونو کې اضافه کېږي لګیا ده. نن دا ډېره عجیبه خبره ده چې د عوامو نه خو د ټیکس تمه کېږي، عوامو باندې د ټیکس بوج خو چولی کېږي، غریبانان خو ورځ تر ورځه نور غریب کېږي لګیا دي. خو چې یو جرنیل، یو بریګیډیر، یو 22 ګریډ سرکاري افسر چې ریټایر شي نو هغه خو کروڑپتی او اربپتی روزي. خو عوام چې دی چې څوک د هغوی تنخوا ورکوي د خپل ټیکس په ذریعې د هغوی په مشکلاتو کې کمی نه راشي. نن دا د سوچ مکان دی، نن دا د سوچ مکان دی چې
په نوم باندې خو دا ملک یو وفاق دی، خو په دې کې چې فیصلې کېږي نو د غټې صوبې خلک او زمونږ چې کوم اسټابلیشمنټ دی د هغوی په مرضی کېږي او ورکوټې قومونه ورکوټې صوبې چې دي هغه همداسې پاتې دي. وسایل که وګورو زمونږ په صوبې کې تیل شته، د خپل ضرورت نه زیات تیل دلته کې پیدا کېږي. ګیس شته، د خپل ضرورت نه زیات ګیس دلته کې پیدا کېږي. بجلی مونږ ارزانه بجلی هغه بجلی چې د 1 روپۍ او 2 روپۍ یونټ مونږ جوړو د خپل ضرورت نه زیاته جوړو. سو 900 میگا واټه بجلی زمونږ صوبه پیدا کوي او نور هم پکې تقریبا د 40,000 میگا واټو نور گنجائش شته. او د هغې فایده چې ده هغه د غټې صوبې کارخانهدار ته خو رسي، خو زما د دې صوبې ځوانانو ته، زما د دې صوبې غریبانانو ته د هغې فایده نه رسي. دنیا کې چې کوم ځای کې تیل وي، ګیس وي، بجلی وي، هغه ملکونه ترقیم کوي، هلته کې معیشت هم ښه رواني. زمونږ صوبه د خپل ضرورت نه زیات د هر څه پیدا کوي، خو دلته کې روزګار نشته، دلته کارخانې نشته، دلته کې د کاروبار ذریعې نشته. او د هغې فایده چې ده زموږ د وسایلو د فایده چې ده هغه یو څو خاندانونو ته، یو څو خلکو ته رسي. نو په دې حوالې سره به مونږ راپاسو او خپل اواز به مو اوچتو او خپل کردار به م ادا کوو. او سره ستاسو په وساطت سره د اسټابلیشمنټ ته هم دا ویل غواړو چې دا اوسه پورې چې څه وشو هغه ډېره ده. نور مونږ دا غواړو چې د ملک کې صحیح معنو کې جمهوریت راشي. د پارلمان بالادستي دې وشي او سره د آئین مطابق صوبائی خودمختاري دې ټولو ته میلو شي چې هره صوبه، هره علاقه خپل علاقې هغه وسایل چې دي خپل خلکو باندې لګولی شي او هلته کې د ملک ترقۍ په لار روان شي. ټولو ډېر زیات مشکورې به ډېره مهرباني.